تقریبا څلور میاشتې په ما باندې ډېره سخته وه او بس زه به په یو سیټ باندې سیده به پروت وم خوځېدل راخوځېدل مې وویل چې دا ګېډه رامه ډېره پړسېدلې وه سخته او ما بیخي داسې وم چې ډېر ګډوډ وم دا وراره مې دغه کړی وه هغه رانه اینه راکړه دا خلکو به راته ویل دا ګوباره نه راځي او ته دغه کې اینه بېرته نه جوړېږي او ته دا مرګ سره لوبې خبرې ما ورته وایم آینده دا زما تره دی که زما په دغه کې الله دې وکړي ټول مشران کېناستو بس دوی ټول ویل چې بس څه په ته وله ورکړه بس دا زما تره دی د واړو واړو بچي زما دلته سبزۍ ته به سبزۍ منډۍ کې به مې کار کوم زما دا بدن یو دم غټ شو هغې سره مې دا ګېډه وپړسېده ډېره سخته ما باندې به درد ډېر سخت دی بیا یې د ورور بوتلم کامل رسن ده ما تقریبا ما له ټېسټونه مېسټونه وکړل هغه وویل چې ستا مینه خرابه ده نو هغه بیا زه ولیږلم اسلام آباد ته هلته لاړم هلته مې بس بیا ټېسټونه مېسټونه وکړل 2 میاشتې پس یې زه بیا یې دغه کړلم ما ته ویل ستا اپرېشن کوو دا خو هلته موږ لاړو ډاکټر صاحب موږ ته وویل چې ستاسو پېښور دپاره 50 لک روپۍ دي او دا صحت کارت باندې نو هغې نه پس بیا اپرېشن زما وشو هلته نو هغې هلته پس پروت وم نو 2 میاشتې مې هلته تېرې کړلې بیا بېرته رالم اوس انشاءالله تعالی چې اوس مینه مې پوره شوې ده مکمل ښه صحت ناسې برابر دي 50 لکه روپۍ د چا وس نه کېږي نن سبا یا به ورته کور خرڅېږي یا به بل شی کړي یا وزیر اعلی د صوبایي حکومت ډېر شکریه ادا کوو کوم وایي چې نوې زندګي راته سړي ته چې نوې زندګي میلاو شي نن سبا ولې چې د چا وس نه کېږي په دې باندې